بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمه زمونږه کوم وظیفه ده، دا وظیفه د جمعې د شپې حواله سره ده او دا وظیفه د جمعې د ورځې حواله سره ده. ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده محترمو. د جمعې په شپه پکې ځان له وظیفه ده، د جمعې د ورځې د سر نواله د غرمې پر ځان له وظیفه ده، د غرمې نه بعد پکې محترمو ځان له وظیفه ده. درې وظیفې دي او ان شاء الله العزیز کم سړی دا وظیفه کوي، الله پاک به د انسان ټولې پریشانی ختم کړي. څومره ټینشن دی او دغه رنګ څومره مصائب دي، تکالیف دي، دا بل الله پاک ختم کی. څومره د انسان حاجات دي، دا ټول حاجات بل الله پاک د خپل خزانو نه دا به پوره کی. یو ورور د نوکری لپاره دا وظیفه کوي، الله پاک ولا بهترین نوکری ورکی. یو ورور یا یو خور کو د رزق لپاره محترم دا وظیفه کوي، الله پاک ولا بهترین رزق ورکی. دا سه رزق څنګه ویل کیږي، څومره چې خوري نه پکې نه، مطلب دا شو چې دا پکې نه چې خوراک ختم شو یا روټۍ ختم شو، لا سالن ختم شو، دا پکې نه. پراخ رزق بل الله پاک ورکی او د انسان په وهم او ګمان کې بم نه د کم طرفه دا رزق داراله. یاد ساته محترم کو د الله پاک نه مال او دولت واړی، پیسې ته واړی، د الله پاک نه پر سکون زندگی واړی. دا وظیفه د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې دا وکي. ان شاء الله العزیز الله پاک واستاسو دنیا او آخرت دواړه هسته کی. دنیا کې څومره فواید دي او تا ته کوم سيزونو ضرورت دی، دا به الله پاک برابر کی. او دا رنګي آخرت کې چې ستاره کوم سيزونو ضرورت دی، الله پاک به دا ټول تعالی برابر کی. یاد ساته محترم وظیفه ډیره د کمال ده او ډیره زیاته په اخلاص باندې وکي. ان شاء الله الله پاک نمونه دي او د الله پاک کلام دی، بل اثر او برکت بلازمن خي. او تاسو را وظیفه وکي په اخلاص باندې، کوم مقصد د پاره وي وظیفه وکي، باقی به په الله پاک باندې کلک امید ساتي. ان شاء الله العزیز الله پاک به لازمن نه قبلې. نن زمونږ وظیفه را د جمعې د شپې حواله سره رنبه بشورو دا وکړو. د جمعې په شپه محترمو 300 پیری یا وهابو مخکې ورو سره هغینا 14 پیری درود شریفو، 14 پیری مخکې درود شریفو، بیا 313 پیری یا وهاب او بیا محترمو 14 پیری درود شریفو. دا وظیفه د جمعې د شپې حواله سره شو چې څومرم د الله پاک نه سوالي، څومرم سوالي، ان شاء الله الله پاک وتعالى هر څه درکړي. او دا رنګ د جمعې د ورځې حواله سره د سار نواله ماسپهینه پورې تاسو ټایم شته 3 پیری سورته کهف وایا، 3 پیری سورته کهف وایا. پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم سړی سورته کهف د جمعې په شپه باندې وایي، دا سړی د دجال د شر نه پاماني، چې دا غټ نه شر نه الله پاک موږ خلاصي دی وړو کې به سر کې خلاصيږي محترمه. ور سره چې کله موږ د جمعې مونږ کو، د جمعې د مانځنه بعد چې کله مونږ برابر شي، دعا وشي، سنتن تاسو کې دغه نه بعد په خپل ځمانه کې نه او 314 پیری به سورۃ الفاتحه وایي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تر اخره پورې دم ویلي. بیا دغه نه بعد دعا وکړي چې ستاسو مقصد وي، ستاسو ارمان وي، سمارام ستوي، دا ټول محترم دا وکړي. ان شاء الله العزیز ان شاء الله الله پاک ولازمن است اوري. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.